हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम। हम सफर हम नवा हम नशी हम कदम वालिदे मुहतरम वालिदे मुहतरम। अपने सब ख्वाहिशों का गला घूंट कर रोज शब जिस भी हालिब रहे फिक्र गर। अपने सब ख्वाहिशों का गला घूंट कर रोज शब دا خو د دې نه مخکې چې کومه زمونږ د سوشل میډیا ملګري راټول شوي نو هغه زمونږ چې کوم په تحصیلي شب قدر کې کوم اکټیو ملګري دي په تحصیلي شب قدر کې نو هغه د هغوی یو سیشن مونږ اخیستی و ورسره ناست او دا نننی چې کوم د سوشل میډیا د ملګرو پروګرامونو دا د MC1 یونین کونسل و دا د یو یونین کونسل ملګري دي چې هغې کې زمونږ د امیر صاحب د تحصیل دا زمونږ جانزاده چیرمن صاحب د یونین کونسل امیر صاحب د هغوی کابینه د هغوی په سرپرستۍ کې د سوشل میډیا دا پروګرام شو دا څنګه چې زمونږ د امیر صاحب وي انشاءالله دا به هر یونین کونسل کې مونږ دغه کوو د سوشل میډیا چې څومره زمونږ 12 یونین کونسلز دي په شب قدر تحصیل کې 12 کې به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې یاره سوشل میډیا ملګري مونږ روچت کو اکټیو یې کو. ورځ چې کوم زمونږ د تحصیل په سطح کوم اجلاس شو د سوشل میډیا ملګرو هغې کې مونږ خبره کړې وه انشاءالله یا به شلو ورځې یا به میاشت وي مونږ به د صوبې نه ټایم اخلو او په شب قدر کې به د سوشل میډیا یو کنونشن انشاءالله مونږ منعقد کوو او هغه به هغې کې به د هر یونین کونسل ملګري وي د سوشل میډیا هغې کې به زمونږ د تحصیل کابینه هم انشاءالله په هغې کې موجوده وي او په هغه به د هر یونین کونسل زمونږ د سوشل میډیا ملګري به په هغې کې حصه اخلي انشاءالله هغه تاسو به ګورئ چې زمونږ په شب قدر کې په سوونو په زرګونو په تعداد کې به انشاءالله د سوشل میډیا ملګري هغې له راځي او په هغې کې به شرکت کوي او ښه ټیک ټاک د سوشل میډیا کنونشن به انشاءالله منعقد کوو. دا خو تاسو لږ لیټ راغلی نو ما دې سره چې کومې خبرې کولې تاسو ګوره جمعیت علما اسلام مقصد صرف دا دی چې دا د الله تعالی ځمکه ده او د الله تعالی نظام پرې راوستل پکار دي دا زموږ مین مقصد دی. زموږ مین مقصد دا دی چې الله تعالی په دې ملک کې شرعي نظام راولي اسلامي نظام راولي او د هغې دپاره مونږ کوشش کوو. نو تاسو وګوره دا جدید دور شروع شو څنګه چې زموږ د مفتی داود صاحب وختي وویل مخکې به یو جنګ و د ټوپک جنګ به د لاس جنګ به په هغې باندې به تا یو دغه کو اوس تاسو وګورئ نو دور بدل شو دنیا بدله شوه د سوشل میډیا د میډیا یو دور راغی نو چې څنګه زموږ د مخالفین لګیا دي چې یاره په سوشل میډیا باندې خپل پروجیکشن کوي لګیا دي دغسې مونږ جمعیت علما اسلام زموږ د نوجوانان دا ټول چې کوم دی نو دا مونږ دې ته اکټیو کوو چې یاره مونږ خپله دفاع د جمعیت علما اسلام دفاع د جمعیت علما اسلام د منشور دفاع چې کومه ده نو هغه مونږ په سوشل میډیا په ذریعه د میډیا په ذریعه باندې کوو د هغې په بابت کې مونږ دا دومره ګوره جي زه خپل نوجوانانو له خپل را روان نسل له خپل مستقبل له دا میسیج ورکوم چې بالکل راځئ تاسو حقیقت ته وګورئ چې یاره مونږ په دې ملک کې د قرآن نظام غواړو آیا چې د قرآن نظام په دې ملک کې راشي نو تاسو ماته دا ووایئ چې یاره د دې ملک نه به دا څومره چې محرومۍ دي دا څومره چې مشکلات دي دا څومره چې بېروزګارۍ دي دا څومره چې د اکانمي د معیشت مسله ده دا څومره چې دا دلته غریب خلک لاندې په دلدلو کې پراته دي د دې نه صرف یوه لار ده چې په دې ملک کې د قرآن نظام راشي نو په دې کې موږ خپل نوجوان نسل ته د خپلې علاقې د دې وطن خپل عوامو له دا یو دعوت ستاسو په وساطت سره ورکوو چې راځئ مونږ سره په جمعیت علما اسلام په دې پلیټ فارم کې مونږ سره روان شئ په دې کاروان کې دا د حق لار ده انشاءالله ستاسو به را روان مستقبل د دین او دنیا دواړو دپاره به بهتري سیاست دی په سیاست کې د کوتک او د ټوپک جنګ نه وي په سیاست کې چې کوم دی د سوشل میډیا په دې واقع ډېر لوی کردار دی او د وټ کردار دی د چا سوشل میډیا صحیح طریقې سره چلیږي او الحمدلله مونږ ته په دې خبره باندې فخر دی چې زمونږ سوشل میډیا به دروغ نه وي او دا زمونږ هغې ته هدایات دي او تلقین ورته کوو چې ګوره دروغ به نه وایې که کله مونږ په دې پوه شو چې زما لیډر دروغ وایي بیا د په خپل لیډر پسې هم نه ځم
چا چې پروګرام کړی دی چیرمن صاحب دی نور چیرمنانو ته هم سخت کړه اوس په غیم لګیا وی کوشش وکړي چې موږ هم د دې لپاره څه پروګرام وکړو ځکه چې سوشل میډیا د وخت ضرورت او دغه استعمال انتهایی خو ډېر ښه لارې وښوله نورو چیرمنانو ته کار دی وکړو نورو چیرمنانو ته جانزاده صاحب دا خو تا روټۍ کړې ده د نور چیرمنان خوران به څه کوي څه وایې په دغې باندې راغونډه دې څنګه وکړله مقصد څه و د دغه راغونډۍ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د پروګرام ته راغلې او که زه د ووایم چې زموږ د پروګرام څونه کریډټ دی دا زموږ امیر محترم حاجي کریم صاحب ته دي نو په دغه وجه باندې دوی چې کوم دی نو د دوی په وینا باندې موږ الحمدلله بس اکټیو کسان چې کوم دی رامخکې کړي دي او ملګري موږ سره نور هم راځي او الحمدلله ملګري ورځ ورځ زیاتېږي ما د خپل یو ګروپ ساز کړی دی ینګ سوپر ینګ ګروپ دی او هغه چې کوم دی نوجوانانو ګروپ دی نو هغې کې چې کوم دی موږ الحمدلله دا څونه نوجوانان چې کوم دي دا موږ اکټیو ساتلي دي لہذا زه د دې ستاسو د میډیا په وساطت سره نورو چیرمنانو زما د جمعیت علماء اسلام چې څونه ملګري دي زه هغوی ته هم دا وایم چې په خپل ویلیج کونسلو کې چې کوم دی دغسې پروګرامونه جوړ کړي د امیر محترم په نګرانۍ کې ستاسو چې کوم څونه د هغوی د MC1 امیر دي یا د هغوی د ویلیج امیران دي د هغوی په نګرانۍ کې چې کوم دي دغسې پروګرامونه جوړ کړي او دغسې کسان راپورته کړي نو انشاءالله چې یو ښه مسج به لاړ شي او الحمدلله زمونږ جمعیت به نور هم په مخکې لاړ شي لار دې ورته وښوله انشاءالله چې دغه به کوي او دغه کې به هلې ځلې هم کوي جانزاده صاحب چې کوم دی لار ورته وښوله د MC1 امیر صاحب چې کوم دی ما سره ولاړ دی هغوی په دغه کې کافي هلې ځلې کړي څنګه چې جانزاده به ویلې چې یار دغه کې ای منډې تړې کړي او ای به موږ پسې چوکه راغشتې ده ډانګې را پسې راغشتې دی چې یاره منډه که دومره سختي ولې کوې دا کسان درنه ونې تښتي یاره بسم الله الرحمن الرحیم اکرام الله صاحب زمون یون کونسل MC1 دا الحمدلله یو فعال یون کونسل دی او د دې هر کردار که سوشل میډیا ده که الیکشن دی او که هر میدان دی خدا به انشاءالله دا مونږ یو واس کوو چې ون به ونی نو انشاءالله دا مونږ په KPK او دا په پاکستان کې او انشاءالله زموږ ټول مشرانو ته معلومه ده چې ون به ونی په هر لحاظ سره په هر میدان کې او انشاءالله دا به ونی انشاءالله قدرمندو دغه تاسو کتل چې په دغه کې هغوی خپلې هلې ځلې چې کومې دي تاسو سره په خپل وړاندې کېښودلې چې یار دغه کې به مونږ هلې ځلې کوو منډې تړې به کوو جانزاده به زه بیا به یو خبره کوم چې هغه سخته کړله نورو چیرمنانو ته چې یاره دغه پروګرامونه چې کوم دي ضروري نه چې څوک لپاره پروګرامونه وکړي خو سوشل میډیا چې کوم دا هغه د وخت ضرورت دی او دغه کې هلې ځلې او منډې تړې پکار دي په دې خبره باندې اتفاق کوي عزت غواړي اکرام الله صدیقي شب قدر